حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شو پتا سو باندې مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اهل لغیر الله به او هغه زناور چې پر نوم واغشتل شوی د غیر الله والمنخنقه او چې مرشوي وي په مریخ په کولو سره والموقوذه او چې مرشوي وي په وشتلو سره والمترديه او چې غرزدلې وي د پاسنه والنطيحه او په وهلو د اخکر سره وما اكل السبع او چې خړلې وي دا غینه درنده الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کړو وما ذبح على النصب او هغه ذبح کړی شوی چې په بوتانو په قربانګاه کې وان تستقسموا بالازلام او هغه چې تاسو تقسیم کړی وي د جواری په غشو سره ذالکم فسق دا تاسو د پاره سخت ګناه ده. سورة المائدة آیت نمبر 4. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بدی آیت مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی دهو خوراکونو ذکر چکم اللہ جل شانہ پا مومن باندی حرام کرے اغا فرمائی په دغه سلسله کې ارشاد فرمایل چې حرام کړی شوی د پتاسو باندې مرداره او وینا او غوښه د خنزیر او هغه زناور چې پاغي باندې د ذبح په وخت کې د الله نه ما سوا د بل چا نوم واغشتل شي د بل چا د رضامندۍ دپاره د بل چا قربت دپاره هغه ذبح کړی شي نو هغه حرام دی. او دغسی په یو ساروي باندې په مرو زور کړی شي او هغه هلاک کړی شي یا په سسیز باندې وویشتلی شي او هغه مړه شي او دغسی د بره نه راوغورځېږي هغه مړ شي او دغسی اخکر باندې ولګي او هغه هلاک شي یا هغه ساروي چې هغه داغینا درندگانو خوراک کړی وي. په دې ټولو صورتونو کې الله تبارک وتعالی استثناء فرمایي الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کړو یعنی هغه ساروي چې کوم په مرو له زور کړی شي خو مکمل هلاک شوی نه وي جان سا پکې وي او کچري هغه ذبح کړی شي نو بیا حلال دی. او دغسی یو ساروي د بره نه راوغورځېږي خو هلاک شوي نه وي سا پکې وي هغه حلال کړی شي نو هغه ذبح کړی شي نو هغه حلال دی. او دغسی یو ساروي دی هغه په اخکر باندې ولګي او هغه مکمل هلاک شوي نه وي سا پکې وي د ژوند اثرات پکې وي نو هغه ذبح کړی شي هغه حلال دی. دغسی د یو حلال ساروي باندې درندگانو حمله کړی وي شرمخ مری بل څه چې هر څه او دی کی سا باقی وي صرف زخمی وي نو کدا ذبح کړی شي په ژوندون باندې نو دا حلال دی. او دغه سي الله تبارک وتعالى مخکې فرمایي چې وما ذبح على النصب دغه سي حرام دی هغه چې ذبح کړی شوی وي د بوتانو په قربانګاه کې
د بوتانو په قربانګاه کې چونکه الته کې د غیر الله په نوم ذبح کېدل نو دا حرام دی. وان تستقسموا بالازلام او دغسی حرام دی هغه چې کوم تقسیم کړی شي د جواری په غشو سره. نو د مشرکینو دا یو ترتیب چې دوی به کله په سفر باندې بتلو نو دوی به د تیر د غشو په ذریعه باندې به خپل قسمت معلومو. مخکې به راغی چې کوم د دې بوتانو منجاورو دغې په خوا کې هغه نه به هغه سره به چې خپل هدایې او خپل چې کوم د هغوی متعین مال و هغه به یې جمع کو نو هغې به دوی د غشې راویستو د تلو د نه تلو د سفر کولو نه کولو هغې مطابق به دوی عمل کولو. او بل دا چې وان تستقسموا بالازلام او چې تاسو تقسیم کړی دی هغه د جواری په غشو سره چې کله به یو څیز حلال کړه نو د هغې د حصې د تقسیمولو دپاره به دوی د تیرونو په ذریعه باندې به خپل قسمت معلومولو چې چاته څومره حصه رسي لږ رسي ډېر رسي نو هغه به تیر به یې وویشتو د هغې مطابق به دوی خپلې حصې تقسیمولې. نو دا هم د جواری یو قسم دی. نو الله جل شانه ارشاد فرمای ذالکم فسق دا خو ستاسو د پاره سخته ګناه ده. فسق دی، فسق او فجور، فاسق او فاجر دا دو اصطلاحات دي. فسق او فسق او فجور، فاسق او فاجر. نو دا مقصد دی د شریعت د حدود نه تجاوز کول والا. فاسق او فاجر هغه چاته وي چې هغه د شریعت د حدود نه تجاوز کوي، حدود الله هغه پایمال کوي، نو هغې ته فاسق او فاجر وي. فسق او فجور ورته وي چې څوک کوي نو هغې ته فاسق او فاجر وي. نو لہذا چې کوم ځای کې هم یو مسلمان د شریعت حدود ماتوي او پایمال کوي نو دی فاسق ګرځي، ورسره فاجر ګرځي. نو د مسلمان شان دا وي چې هغه د فسق او فجور نه به ځان ساتي، د حدود الله پایمال کولو کوشش نه کوي. ذالکم فسق دا ستاسو د پاره سخته ګناه ده. الیوم یئس الذین نن نا امید شول تاسو نه کافران. الیوم نن ورځ یئس الذین کفروا نا امید شول کافران خلق منکم ستاسو د دین نه. فلا تخشوهم پس مې رېږئ تاسو د هغوی نه، وخشوني او ویېرېږئ ما نه. په سن 10 هجري کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حجۃ الوداع د پاره تشریف وروړو هر طرف ته د انسانانو او دغسې د فدایانو د عاشقانو سمندرو 1,24,000 صحابه کرامو مقدس نبوی صحبت کی تربیت یافتہ بزرگان خلق او اغا فرشتہ صفت مبارک جماعت 1,24,000 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی رستو شاتا خط رفتا گست رفتا ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. رب کائنات وی چی دا خلق فوج در فوج رالل او پا اسلام کی داخل شو. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا دا افواجو پا شکل کی دا فوج پا شکل کی ما دوی راوستو اسلام تمی را داخل کو او دوی اسلام تننوتل او مسلمانان شو. نو قرآن کریم وی چې دا اولئک حزب الله دا الله لخکر دی، دا الله فوج دی. په دنیا کې هم څوک چې د چا د فوج مخالفتو کې نو په هغه باندې قسمه قسم سزاګانې ورکوي او په هغې باندې قسمه قسم دفعات لګي. نو چې کله د الله د فوج څوک توهین وکړي، د الله د فوج چې څوک بې عزتي وکړي نو په هغې باندې څرنګه سزا ورکول پکار دی، هغه دایره اسلام نه وځي. رب کائنات وایي چې ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. تاسو وکتل چې دا صحابه کرام فوج در فوج رالل او دوی په اسلام کې داخل شو. نن هم داسې زندقان او داسې سر کافران شته د اسلام په نوم کې د اسلام په لباس باندې هغوی وایي چې نعوذ بالله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد ټول خلق مرتد شو، صرف 4-5 پاتې شو. الله رب کائنات وایي چې صحابه کرامو ته خطاب کوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب کوي، الیوم یئس الذین کفروا من، استاسو د دین نه
دلته څوک چاته وي چې ستاسو دین نبی علیہ السلام دی او 1,24,000 صحابه کرام دي. فلا تخشوهم واخشوني، تاسو مې رېږئ د هغوی نه او یره کوئ زمانه. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او 1,24,000 صحابه کرامو دی مقدس جماعت ته الله جل شانه وي اليوم اکملت لکم، نن ورځ باندې ما پوره کړه ستاسو دپاره دینکم، ستاسو دین. دا کوم دا صيغه چې دا د جمع صيغه ده او د مخاطب صيغه ده. 1,24,000 صحابه کرامو ته خطاب دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی. نن ورځ ستاسو دپاره ما ستاسو دین چې دی هغه پوره کړه. واتممت علیکم، او ما پوره کړه په تاسو باندې خپل نعمتي نعمت. دا دین د الله جل شانه ډېر لوی نعمت دی. چاته په دین باندې د عمل توفیق ملو شي دا دغه دپاره ډېر لوی نعمت دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، او خوښ مې کړو ستاسو دپاره دین اسلام. فمن اضطر، په څوک چې مجبوره شو فی مخمصة د لوږې نه، چونکې مخکې د خوراک په باب کې د حلال او د حرام ذکر راغی، د حرامو څیزونو ذکر راغی. نو بعض اوقات انسان د لوږې نه د تندې نه داسې مجبوره شي چې په حرام خوړلو باندې مجبوره شي. نو په دې وخت کې حرام خوړل او خپل ځان بچ کول د مرګ نه د دې اجازت شته دی. که یو سړی دا حرام ونه خوري، حرام غوښه وي، حرام سکل وي، چې هر څه وي، او دی مړ شي، نو دی به عند الله مجرم وي، د نه به مؤاخذه کېږي. نو په داسې وخت کې چې سړی د لوږې مري، نو دومره مقدار کې حرام خوړل یا حرام سکل چې ځان د مرګ نه بچ کی دا جایز دی. فی مخمصة، چې کله تاسو مجبور شئ د لوږې نه، غیر متجانف، چې نه وي مایله لاسم ګناه ته، د ګناه په نیت نه وي بلکې ځان د بچ کولو په نیت باندې وخوري. فإن الله غفور رحیم، نو بېشک الله جل شانه بخونکي مهربانه دی. نو دی آیت کریمه په دې حصه کې الله تبارک وتعالی د دریو عظیم نعمتونو ذکر وفرمایل. یو اليوم اکملت لکم دینکم، ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کړی شو. دین ابتدا نه مکمل و، خو دی وخت کې څه منسوخ کېدل یا نور احکام راتلل دا بند شو. او دویم واتممت علیکم نعمتی، الله رب کائنات عظیم نعمت په طور باندې دا دین پیش کړه. او دریم ورضیت لکم الاسلام دینا، دا اسلام ستاسو دپاره الله رب العالمین موږ دپاره خوښ کړی دی. دا قیامت پورې وي د دې ختمېدل نشته دی، او هر ختمونکي به ختمېږي، خو په دې باندې به څه کمی کوتاهي او زوال دا په دې باندې نه راځي. حرمت علیکم المیتة، حرام کړی شو په تاسو باندې مرداره، والدم او وینا، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما اهل لغیر الله به، او هغه ځناور چې پرې نوم واغشتل شوي وي د غیر الله، والمنخنقة، او چې مړ شوي وي په مرۍ خفه کولو سره، والموقوذة، چې مړ شوي وي په ویشتلو سره، والمتردیة، او چې غورځېدلې وي د پاسه نه، والنطیحة، او په وهلو د ښکر سره، وما اکل السبع، او هغه چې خوړلې وي د هغې نه درنده، الا ما ذکیتم، مگر هغه چې تاسو ذبح کړو، وما ذبح علی النصب، او هغه ذبح کړی شوي چې په بوتانو په قربانګاه کې، وان تستقسموا بالازلام، او هغه چې تاسو تقسیم کړی وي د جوارې په غشو سره، ذالکم فسق، دا ستاسو دپاره سخته ګناه ده. اليوم یئس الذین کفروا، نن امید شول تاسو نه کافران خلق، من دینکم استاسو د دیننا، فلا تخشوهم، پس مې ریږئ تاسو د هغوی نه، واخشوني، او یره کوئ د مانا. اليوم نن ورځ اکملت لکم دینکم، پوره کړی شوه تاسو دپاره ستاسو دین، واتممت علیکم نعمتي، او ما پوره کړو په تاسو باندې خپل نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، او خوښ مې کړو تاسو دپاره دین اسلام. فمن اضطر، پسوک چې مجبوره شو فی مخمصة د لوږې نه، غیر متجانف، چې نه وي مایله للاثم ګناه ته، فإن الله غفور رحیم، نو بېشک الله جل شانه بخونکي مهربانه دی. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.